وای کله کولو باران وریږي زما په خپل لالي باور دی را بشي او باران ورو په ورېګا او مسافر جانان نشته زمون کله قومي سملای ممبران جو کله صوبایي سملای ممبران حالات او واقعیت داسې وي لا خو بل چا په میدان کې څوک ودرولي دی ولې نه دي درولي د هغوی په سمې نه راځي دا یو نشنلیان دي چې د پوره برابر هغوی چې روغېږي نو مونږ به والا کار کتلی خدای کړي خیر زه یو خبره دوه داسې کول غواړم چې ما نه په دې وخت کې هغه تېره نه شي د ټول نه اول خبره د فلسطین ده په فلسطین کې چې کوم ظلم زیاتی روان دی د عوامي نېشنل پارټۍ موقف ډېر معلوم دی او واضح دی موږ د ټولې دنیا د حق خود ارادیت خبره هغه قومونه چې د ازادۍ جنګ کوي موږ یې ملګري یو فلسطینیان د خپلې ازادۍ جنګ کوي او د لومړۍ ورځې نه والې تر دې ورځې موږ ورسره ملګري یو او تر هغې به ملګري یو چې ټول هغوی ته ازادي ومومي دا بېله خبره ده چې په فلسطین کې یو PLO دی چې هغه د یاسر عرفات پارټي وه او بل مطلب چې حماس دی چې د حماس پارټي ده دا به د هغې خپلو کې خبرې وي یاسر عرفات چې کوم دی نو هغه پولیټیکل سلوشن غوښته حماس چې کوم دی نو دا مزاحمت کوي او د مزاحمت په ځای مطلب دی چې تیز مزاحمت کوي خو دا د فلسطین دننه یو خبره روانه ده مونږ وایو چې هلته بیت المقدس باندې قبضه ده آیا مونږ ته به حیثیت مسلمان او به حیثیت انسان دا ضروري نه چې مونږ وایو چې بیت المقدس ته آزاد شي ضروري ده چا چې بیت المقدس پابند کړی دی یا چا پې قبضه کړې ده مونږ د هغوی غندنه کوو د هغوی مخالف یو او مونږ وایو چې دا بیت المقدس ته چې کوم آزاد خو زه په دې کې وړه خبره کوم او بیا خپله خبره کوم په 1926 کې باچا خان تللی اجله او چې کله حج یې وکړو نو راغلو فلسطین ته او بیت المقدس زیارت یې کوو نو چې را د پوړو نه راکوزېده نو د علي خان مور وه د باچا خان ټبر هغه چې کوم دی په پوړو خپې وښویېدې او هغه هلته شهیده شو نو زمونږ د باچا خان یو ښځه چې کوم دی هغه په بیت المقدس کې هلته چې کوم دی نو ښخه ده دا د کشرانو دپاره هم دا خبره کول غواړم نو باچا خان سټډي کوله چې دا څه چل دی دلته څه شیزونه ځایونه آباد دي او څه شاړ دي نو چې چېرته به شنې ونې وي باغونه به و چمن به باچا خان وایي دا د چا ځای دی وایي دا د یهودیانو ځای او ته دا وایي وایي مونږ فلسطینیانو په دې خرڅ کړی دا شاړ چې دی نو دا زمونږ دې خبرې ته ډېر په غور سره مطلب تاسو غوږ کېږئ نو باچا خان ورته وایي چې تاسو په دې خبره نه پوهېږئ چې دی دا ځمکه تا نه لري نو ولې اخلي او ګرانه در لري نو ولې اخلي دی ستا په خاوره قبضه کول غواړي دی په ډېره لویه اراده باندې راغلی 1926 خبره ده نو باچا خان فلسطینیانو ته وویل چې دا خپله ځمکه په چا مه خرڅوه فلسطینیانو ورته څه ویل چې د امام مهدي صاحب به راځي او بیا به دوباره قبضه کېږي او دا چې مونږ کومه خرڅه کړې دا به هم ترې وایي مونږ له به راځي پښتنو په دې خبره پوهېږي خپله به خرڅه کړو ځمکه خو مور ده دې نه خو مونږ پیدا یو نو چې زه په خپل خاوره غیرت نه کوم په خپله مور غیرت نه کوم بیا به زما سان جاني باچا خان ورته وایي چې تاسو باندې د پښتنو مرض لګېدلی پښتانه وایي امام مهدي به راځي نو مونږ له به ښاده ورځ راوړي پوهېږئ په خبره نو نن د باچا خان هغه کول رښتیا شو چې په فلسطین ټول د فلسطینیانو نن پې چې کوم دی اسرائیل قبضه دي او ډېر د غزا یو پټی ده چې هغه تش فلسطینیانو ته پاتې ده زمونږ هماغه سټینډ دی مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو چې د دنیا په کوم ګوټ کې دهشتګردي ده مونږ خلاف خو په دې خاوره خو د ټول نه زیاته دهشتګردي اسرائیل کړې ده او نن د دهشتګردو بدماش امریکا هغه راغلی ده او برید تاووي مونږ وایو چې په دې دنیا مونږ د مظلوم قومونو ملګرتیا کوو مونږ د مظلوم قومونو ازادي غواړو فلسطین آزاد غواړو د بیت المقدس ازادي غواړو تشدد بندول غواړو هر طرف ته چې دهشتګردي کېږي دهشتګردي بندول غواړو دلته چې کوم دی امن دې راشي او فلسطین د فلسطینیانو ته حواله شي دا د فلسطینیانو خپل وطن او ګرانو ملګرو چې د فلسطین خبره کوم نو خو د خپلې خاورې خبره هم کوم دلته خو د 40 کالو راستې موږ مرو ای پښتنو په څه وژني ولې وژني خطا هم څه ده او ګناه هم څه ده او په یو نام هم وژني او په بله
وجنې او نن پکې چې کوم دی نو وایي دهشتګردي ویل ته کېږي وایي هغه دا چې پاکستان کې کېږي دا هغه یې کوي نو هغه څوک دا چا راوستي ستا هغه جنرال فیض څه شو دا چې په اخیری کې دغلته کېناسته نو جنرال فیض لاړ او په کابل کې ووی کوي نه وي چې کاویس کله وایي ما توره وکړه دا تا توره وکړه چې هغوی سره یې روغه کوله 40,000 دهشتګرد یې دلته راوسته پاکستان ته مونږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو چې حساب کتاب کې چا چې دهشتګرد راوستي دي اول د هغوی سره حساب وکړه پس د هغې چې کوم دی نو بیا نور حساب کتاب کوه خپلې سوري درکې دي خپلې سورې راوستل دي په خپله دي وژلې مې په خپله او حساب کتاب هم زما سره کې ای ګرانو ملګرو مونږ دا دومره خبره چې کوو په دې بنیاد باندې چې پښتانه ډېر ووژلی شو بله ورځ زه په اسمبلی سره را روان وم سټوډنټان راغلي دي ډوډس کالج ځای ګیر کړ ما ورته خیر دې وي وایي زمونږ بېګا د شپې یو هلک چې کوم دی ویشتی دی ډوډس کالج ځوان هلک یې پسې ویشتی د خپل کلاس بریلینټ هلک و بریلینټ صرف یې په دې ویشتی چې وایي ما له موبایل راکړه سنیچنګ نو چې په پاکستان کې زما سټوډنټ محفوظ نه دی د دې تحفظ به څوک کوي په پېښور کې د ډوډس کالج سټوډنټ دی او هغه یو موبایل باندې خلک وژني څه شو د هغه حکمران څه شو چې کوم دی نو دلته امن څه شو هغه حکومت نو که دې ته حکومت وایي دا خو به زه د خټې نه هم جوړ کړم دا څنګه حکومت دی زه به د هغې بچي تپوس نه کوم تا زما د ګل غوندې بچی د هغه کور کې به مور په تمه وه چې زما بچی به سبق وایي تا ولې په ګولو باندې وین په وینې رنګ ولېږلو او یو واقع ده تا په لکونو پښتانه چې کوم دی ووژل اویا زره خو حساب کتاب دی د حسابه کتابه خلک وژلي دي ای ګرانو ملګرو د پښتنو د باچا خان د کافرې د امن سپیان مونږ د عدم تشدد خلک یو د مینې خلک یو نن ما خلک وژني زما جومات خودکش دماکه منځونه والا پکې وله سکول کې خودکش دماکه زما چې کوم دی نو په بازار کې دماکه غرض دا چې زما خور محفوظ نه ده زما مور محفوظ نه ده زما پلار محفوظ نه دی زما بچی محفوظ نه دی زما ځمکه محفوظ نه ده ای پښتنو غیرت به کوو که به نه کوو یووالی به کوو که به نه کوو دلته به ملا تړو که به نه تړو سر به ورکوو یا به دا خپل وطن ګټو او یا به د خپل سر قربانو د دې نه بغیر بله لار نشته ځکه خو غني خان وایي که خاذې شنې په قبر ولاړې که غلام مړی ردی ټوکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو لمبېدلی په ما مه پریتوئ د جومات غاړې چې سوری د فوج د دشمن نه کو مورې ما پسې په کوم مخ به ته جاړې یا به دا بېننګه ملک باغ اعدام کړم یا به ټول د پښتنو کوڅې ویجاړم مونږ پښتانه د ډېر څه نه وکړي مونږ د باچایانو اولاد یو دا نن چې مونږ ته خلک خبرې کوي زه به تاسو ته په شرط ووایم کابل افغانستان مې د نیکه وطن دی او پاکستان مې د پلار وطن دی نه مې د هغې نه څوک شړی نه د دې نه څوک شړی ولې زما نیکه دلته حکمران نه پښتنو 300 کاله حکومت کړی دی انګریز 100 کاله حکومت کړی سکھ 100 کاله حکومت کړی او مغلو 100 کاله کړی دی نو د دې درې واړو چې را یو ځای کې 300 دي او زما نیکه یوازې په یوازې 300 کاله کړی د پښتنو نوک هم دی نه رسي خو که موږ خپله شمله اوچته کړه او د پلار هغه غیرت هم مخې ته کړو نیکه هم ځان ته مخې ته کړو مونږ ته هېڅوک نشي ټینګېدی خو چې اتفاق اتحاد یووالی او غیرت په ځان کې پیدا وایي اوله کړنې اوله څو دې واخیسته ملګرتیا به د ډېرو کې څو دې بخښته سر به ټیټ کړي خود په خپله به تسلیم کړي چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته مونږ نن د دې خاورې خبره چې کوو او مونږ وایو چې په دې کې مونږ په خپل قوم وسایلو باندې خپل اختیار غواړو او دلته چې کوم دی بابک صاحب تاسو نه چغې درکړي نو زه به یې شاټ کړمه هغه ټوله خبره نه کوم تاسو خبرې چې مردم شماري وشوه ستاسو 6 سیټه کم شو قومي په دې خبره پوهېږئ او بیا صوبایي 2 کم شو مړه دا قسم په خدای کې په 100 کاله کې ومنم چې د پښتنو بچي کم شو پښتانو خو نور کار شته که نه دا یو کار شته د پښتنو نه بل چا پلار په دې کاته کې وګرځي دا څنګه خبره پنجابیان زیات شو چې خانداني منصوبه بندي باندې عمل کوي مونږ وایو خانداني منصوبه بندي نه منو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت زیاته نو مونږ ولا زیات کړی وایي کم شو په دې خبره پوهېږئ چې ولې کمی دا په دې وجه چې دا دومره خزانه چې راجمع کړي دا وسایل چې د مونږ وسایل یادو دا بجلي او دا ټولې خبرې نو دا یو خزانه ده NFC وایي چې مونږ په خپله حصه غواړو زمونږ په وخت کې چې مونږ کله د دې خپله حصه غوښته نو مونږ د دهشتګردۍ په نوم 1% زیاته غوښتې وه خبره یې سمه وه
18 ارب روپۍ 1% د خزانې هغه وخت کې په 2010 کې اوس هغه 18 چې کوم دی 50 ارب دی 50. نو چې زما 6 سیټه کم شو نو 100% کم شوی نو چې موږ په دې کې 6% هم کم شو نو 100 ارب روپۍ دنه لاړې. نو پښتنو سره لوبې کوي لوبې. ای د پاکستان حکمرانانو د حساب کتاب په نوم د پښتنو خېټه او زمونږ خزانه لوټوي. اجمل صاحب وایي چې ستا په رضا زما رضا ده ربه کاڼې هم نس پورې تړلی شمه خو چې بل ښامار په خزانه ووینم اخر انسان یې څنګه تللی شم. او بیا اجمل صاحب وایي چې په دواړو سترګو به میخونه وو په خوله به هم ځان ته مهرونه وو خو چې د غلۍ په خمبو ته کېناستې لوږې ته څنګه دیوالونه وو. ته به زما د بچي د خولې نه نړۍ اخلې په حساب کتاب کې ته به ما سره هیراپیري کې ته به زما سیټونه کمې او یو خوا مې په ګولولې یو خوا په دهشتګردۍ مې وژنې او یو خوا راته وایې چې کوم دې روړي دی در سره یې منه زما حساب کتاب نه منې. دا مردم شماري ټګي ده دا بېایماني ده دا د پاکستان د هیراپیرۍ په وجه د پښتنو پیسې خوړل دي. مونږ عوامي نشل پارټي وایو چې مونږ وخت راځي او اختیار راځي د دې حساب به ترېنه غواړو او چې دا سم کم کړي دي دا به پوره کوو او د دې له پاسه به رانه خپلې پیسې راکوي هله به یې منو. زندګۍ نه علاوه به د حساب کتاب نه منو. بجلي ګرانه شوه اوس پکې لا کله سوی د بجلۍ بل چې راشي ته به یېږي سړي کره ماتم شوی ته چې لاړ شي وګوره داخل راتوي ترې څنګه راته ویې په منځ کې د بجلۍ بل هر سړی جاړي چې داخله وبیا څنګه. نو ګرانو ملګرو نن چې د اختیار خبره راځي او زما د وطن خبره راځي د دې لپاره د اتفاق او اتحاد ضرورت شته او که نه د یووالي ضرورت شته او که نه او باچا خان نوالې تر دې دمه پورې نن چې څنګه دوی وي باچا خان ولی خان اسفندیار خان ایمل خان او دا سلسله به روانې د باچا خان د دې سوچ او فکر قافله به تر قیامته پورې روانې. موږ د ټول انسانیت خبره کوو. ای پښتنو دې ته هم غوږ شئ خو اول خو به د خپل ځان خیر غواړو که نو زه تاسو چې زمونږ په 2018 کې موږ 13 ترمیم وکړو دوی ورته اوس غلي. ګرانو ملګرو دغه وخت کې دهشتګردي وه زه دا خبره تاسو ته را یادوم. زه انفارمیشن منسټر او داسې اور ورېدو لکه حق پې تمامو. حیدر خان ما ته وویل چې میا صاحب په FM ریډیو اعلان شوی دی او د دهشتګردو مشر هغه وایي چې میا صاحب چې چېرته مخې له درشي نو ګیرې کوي او ټوټې ټوټې کوي. ایسا یې ویلي دي ټول ایجنسو سوال جواب کړی چې میا صاحب نن سبا په کومه طریقه لګیا دی نو ده ته ووایي چې منې شي. ای پښتنو زه تاسو نه تپوس کوم چې زما په بچو باندې به ګولۍ ورېدې خو کش دماغې به کېدې نو زما فرض نو چې ما د هغې شهیدانو هغه غوښې راټولې کړې کفن کې مې اچولې. زما فرض نو چې هغې ما هسپتال ته وړې ما وړې وینه ورکړې نو ما زه لږ موسکې شوم. ما ته حیدر خان وایي ولې میا صاحب خان دی میا یری مې یری چې مړ شم نو یا یو ټوټه او یا سل ټوټې زما پیسې. دا کیدې سړی یو ځل مري چې د چا کیدلې دی روزانه مري د خدای طرف نه نیټه مقرر ده او شکر الحمدلله په عقیده باندې د باچا خان سپۍ ښه مضبوط یم. د مرګ مې یو ورځ مقرر ده نه یېرېږم او چې څوک یېرېږي هغه به هر وخت مري او څوک چې نه یېرېږي به یو ځل مري. یو ځل د غیرت مرګ مې قبول دی د بې غیرتۍ ژوند مې نه دی. او زما د باچا خان سپیانو واورئ دا خو د انکشن له امله که د پښتنو دپاره د سر کلمېدو له مې بوځي زوی مې پې شهید شوی دی ځان هم شهید کوم او دا پښتانه ګټم او دا قوم چې کوم ګټم. په ما باندې 3 ټیکه وکړه زه خو یې بچ شم. خبر رالو چې زما یو زوی راشد شریف 4 ډزې په سر وویشت او 4 ډزې په سینو او ترغیب ورته ولاړ و چې تر څو دې ساه نه ووهل. ګرانو ملګرو زه چې کور ته رالم ما د زوی مخ کتو ډېر ګران کار دی. خدای دې دا ورځ چاته هم نه ښي. زما ډېرو پښتنو باندې دا سختې تېرې شوي. نو چې زه کور ته تلم نو زما یو لور ته ماته وایي چې بابا زما دا ورور ولې شهید کړو. د هغې مطلب دا چې که ستا زوی نه وی زما ورور بیا شهید کړو. زما ګناه دا وه چې زه باچا خان په لار تلم
زما ګناه دا وه چې دا مې تشدد سپی زما ګناه دا وه چې ما تشدد نه منل ما زه بار ته راووتم زما په کور بله خودکش جماعت وشوه 12 کاله نور ځوانان شهیدان شو ګرانو ملګرو ما ضرورت محسوس کړو چې زه اوس پریس کانفرنس وکړم بشیر بلور د خدای پاک وبخښي دې خوا ناستو حاجي بلور صاحب دې خوا ناستو بشیر بلور صاحب هم ژړل حاجي بلور هم ژړل ما ویل خدای زما سترګو کې اوښکې وچکې چې زما د سترګو نه اوښکې لاړې نه شي ځکه چې پښتانه دا اوښکې وویني هغه وایي چې میا صاحب ژاړي نو حالات خو ډېر خراب شو نو زه تاسو ته په ایماندارۍ یم چې زما وس رسېدو ګیلاسې خو آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د سترګو مبارکو نه مخکې کړي دي چې زوی چې کوم دی مړ شوی صحابانو ته تپوس وکړو چې حضور تا خو جړا بنده کړې ده وایي جړا مې بنده کړې ده خو زه خو جاړم نه چې بې اختیاره مې د سترګو نو یې پښتنو ګواه اوسئ لوی خدای په سر دی که زما د سترګو نه اوښکې کړي دا به ما سنت نبوي ادا کړي دا به بې اختیاره اوښکې کړي خو د پښتو د غیرت لپاره ما خپلې اوښکې نه دي کړي ما دې دا خو مې یو زوی یو چې په دې خاوره قربان شو چې زما لس زامن مې ما په دې قوم قربان کړي زه وفشا شوی دا خبره د دې دپاره نه کوم چې زه د ځان کوم د پښتنو ډېر بچي قربان شوي خو دا زه هغه خبره کوم چې زه یې یارولم نن م یو ګواه د هغې چې کوم دی نو وفات شو اجمل صاحب دی چې ګرفتار و دی چې رها شو نو ما ته ویل چې میا صاحب خیال کوه تا په هېڅ قیمت نه پرېږدي د بلوچستان صدر صاحب ارباب ظاهر چې رها شو دی چې کله دې دهشتګردو ګیر کړه ما ته ویل میا صاحب خیال کوه هغوی وایي چې میا صاحب به ګیرو او په یشېدلو تیلو کې واچو پې کوړه به ترې زه تر دې خدای ژوندی ساتلی یم باقي به مې خدای ژوندی ساتي او خدای تر هغې مې ژوندی ساتي چې د پښتنو بچي کامیاب ووینم دا خاوره کامیاب ووینم او د باچا خان نسل چې کوم دی نو کامیاب ګرانو ملګرو په دې ډول اجازت غواړم چې دا قافله دا د قربانۍ قافله ده دا د ایماندارۍ قافله ده د حسن حسین د حسن حسین د اختر په ورځ جامې نه وي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورله جامې چې غوستې د جنت نه دوه ډوډۍ راغلې یو شنه او یو سره سرې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولیدل نو ورته یې وژړل ورته یې ولې وایي دا هسې سره نه ده خو اسلام به سخت راځي کربلا میدان وایي دا د هغې وینې بشارت دی ګرانو ملګرو دا سره جنډه چې ستاسو لاس کې ده دا سره ټوپۍ چې ستاسو لاس کې ده دا د وینې بشارت دی دا د قربانۍ بشارت دی دا د غیرت بشارت دی دا د نن بشارت دی موږ به هر رنګه د چا خبره دا جنډه به اوچته ساتو په مرګ به مرو خو پاتې کېږو نه په شا کېږو مخ په وړاندې به ځو او سره جنډه به چې کله دی د ځان سره وړو زه ګرانو ملګرو د وخت د مناسبت سره وایي زه یم پښتون زما په سر شنډه کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خاځې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ